الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الريح أو تهوي به فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. دے تیر آیتی نقشی دے حج احکامات دے دغی بیان و روز پروردگار عالم فرمی چدا بیان او دا خبر کو تستا ملی نشوی خو غٹ قانون دادائی چکیم شاینا دے خدای پا دلبار کی محترم وی دے احترام او دی عزت ولوی اگه چه چوک تعظیم کو پزرکی دے اگه دے قدر کو او پا عمل کی دے اگه مطابق عمل کو دا دے خسری دے زون گٹدو خپل خیر و فائدائی هغه شاینا چا دے خدای پا دلبار کی محترم دے احترام و دے عزت ولدی یخو دے خدای ذات چه دے اغی مطابق عقیده دے خدای دے لویی مطابق عقیده و سر شروعی لکتنگی چه دا پہ اسلام کے دو چه خدای هیچ مال شریک نشتره دے خدای دے پیغمبر
د خدای وحی چې کوم احکامات دي چې په حج کې داس کوي دا ما کوي نو دا د خدای حکمینا په هر شینه محترم دي عزتمند دي د دغه تعظیم دا معنا چې سړی د هغه مطابق عمل کو و سره دا چې خدای په دربار کې محترم ځایونه دي هغه چې کوم د خدای د یودولي ولې خبرې دي د خدای د لویولي عالمي دي لکه بیت الله شریف یا زمین حرم صفا مروه منا سوا مزدلفه او دا عرفات یا دا قربانی چې کیږي دا غونډه د خدای هغه د محترم د خدای په دربار کې عزتمند شیونه دي د دغه د زړه لوریا په زړه کې تعظیم شورول په دغه لمبر د خدای په هغه محترم شیونه کښې بیا په بیت الله نردلې دا چې کوم جنتونه دي دا د خدای هغه محترم ځایونه دي یا اسلامي مدرسې یا اذان شو یا ورسره هغه پوړې له هغه شیونه چې پابند قرآن او حدیث لیکلي وي دا غونډې احترام الشیونه دي له هغه انسانون چې هغه د قرآن او د حدیث مطابق ایمان وی عقیده وی د خدای قصې چې دا علم هوي د علم مطابق عمل هوي دا وان د خدای د دین محترم شیونه دي نو خدای پاک دا قانون بیانوي ذالک دا تیر مقطع د حجو الحکمین خو تصور ویدل پدانه ورسته دا ومن يعظم چا چې تعظیم وکړ لوی ګڼل حرمات الله اغا محترم شینا قدرمن شینا د خدای په دربار کې د هغې لویي په زړه کې په عقیده کې وا فهو خیر له دغه د زړه عقیده د دغه انسان د پوره ډېره بهتره ده عند ربه د رب په دربار کې خدای دې نه د سړي ذهن عقیده هر شي ته خبر دی پوتسودا د حج په احکامات کې دلته نه دي ذکر شوي بل ذکر درېمي چې کله توس احرام وتړئ بیا د احرام د تړلې سره په وچه مځکه کښې د توس د پوره شکور کړل نراوځي دا د شکور کړل د نراولي نه شکور هغه ځناور چې کوم ځناور په اسونه باندې لیا مرغون دي لیا سرژې دي لکه شویې دي سویې دي دا د ځنګل غو دي د ځنګل حیوانات دي لیا او مرغون چې د کومې غوښې راودي چې په بني ادم سره هغه ملګرتیا نشته خپلګرات یې نشته چې انسان وویني لرې ځنې پالېږي په اسونه یې سړی نیولی نه شي چې ته په لیا په جالینه لیا په بوزون لیا په سپي لیا په چپک ټیپک وغیره شیونه باندې نیول شي لیا د دریوبنه کابون نو دا د شکور د وچې شکور چې احرام وتړي دا حرام دی د چا دا خیال و چې د احرام سره دا حرام سول نو د احرام تړلې سره او د خپل کورینی چې کوم حیوانات دي چې دا یې شوم دي غو دي مشي دي وزې میږې چرګې لیاپتاکې چې دا د انسان سره په کورینه کې ګرځي د چا خیالو بیا د دغې نه دا جوړېده چې خو د دغې الاول وي هم د احرام په وخت کې محرم ته نه راووي او د دغې غوښو هم نه راووي په هغه وجه باندې خدای پاک دلته بیا دا کیسه کړو چې نه دا توس کوراني ځناور څوره حیوانات چې دي دا که توس د احرام په وخت کې وایي د دغې غوښې درته راودي د دغې الاول هم درته راودي هغه کیسه کړو د شکور نه راودي وأحلت لكم الأنعام
او حلول کری دی اللہ تعالی دے تس دے پورا دا دے تسے قرآنی جنور شوانات الا ما مگر خو ندی درتا حلول حغت یطلا علیکم چاغات ارولی شوی دی و تستا سورہ انعام شی دغه بیان تفصیلا دای چې دا شاینا نراو دي دا نراو دي دا نراو دي په هغه نراو کې دا نوي چې یو شای لور ذبح نشي مردود شي کله کور زا میش څنګه او مشاوی ها خو چې هغه به سیاسي ذبح یې نه کې دا بیا درته نراو دي یا دغه کور زناور چې چوکي ذبح کو خو د الله په نوم نوي د بل چا د سړي په نوم باندې د ژوندي یا د مړه یا د بد په نوم باندې ذبح کو دا نه راوځي پروردګار عالم فرمایي چې دا د احرام په وخت کې تاسو خپل ځناور شوانات د دغه غوښه او لول راوځي مګر هغه ندي درته راو چې هغه تاسو د راوولې دي چا په سورہ انعام کې دغه تفصیل ذکر شوی دی پروردگار عالم فرمی فاجتنبوا الرجس من الاوثان جون بچ وسوته دغه پویته د بتونه بت د بت په نوم باندې چې تشایعون شي یا کاغا د ژوندي انسان په نوم باندې وي که د هغه انسان یو بد تصویر جوړ شوی وي که د مړه په نوم باندې وي که د پیغمبر په نوم وي که د ولي په نوم وي چې د الله تعالی نه بغیر یې د بل په نوم باندې ترکیم شی ذبح کړي پروردګار عالم فرمایي چې دا پلیتۍ دي د دغه پلیتۍ نه بچ کړئ ځان وساتئ په اسلام نه مخته مشرکونه ابو جیل دې دغه نوري حجی نوی کرل توافی نوی کرل بیوی قربانی حکری خوپا قربانی کشو چا د پلونکی بد پنوم بونده اغا قربانی کرا چا د لات پنوم چا د عزا پنوم بیا خپل قومی نوی د هر قوم خپل خپل بطون خدایون وی چا د چا پنوم کرا په دا وجه سره په شرک نه دی ورستی اسلامی حج په موقع دا اول حج دی د نبی علیه السلام په موجودګي کې دا احکامات نازلیږي چې اتېرې کیسې په څټه ګوډې نه کوي چې د بتونې په دا نمینه باندې ذبح شی نه وشي درځوخه او دا حکم تر قیامته پورې دی مسلمان ته پروردگار عالم فرمی چې ځون بچ کړئ د دغه پلیتۍ د بتونې نه آپ ظاہر کے پلیتی نہ تو دا دے عقیدے نجاست تای دے عقیدے پلیتی دو چه دے خدای سارا دے بل شریک گانا لائیوی دا مطلب دے چه دے ننا دے تو پسی نا کے دے خدای دے یوولی دے ایمان نور نشتا دائی بلکہ دے اگر پا جیبون دے ننا غلازت تیاری و دا پلیتی دی زون بچ کئی دے دے پلیتی دے بطونے نا دائیوا دوانا گورا پا شرک عظیم گناه دای پدا نه پوساستی گناه ورستا وینا پدغ شرک پسې دوام گناه چې دلته قرآن یې دوی دا خبره لږ ساما په غور سره وروي چې دا دوام په شرک پسې چې یو د شرک د پلیتۍ نه ځون بچ کړي او دوام د دغشي نه ځون بچ کړي دا دوام شایو په شرک نه لوندې په نور ټول ګناهونه نه د پوسه گناه شو پروردگار عالم فرمی چې دوامه خبره دا وجتنبو ځون بچ کړئ قول الزور د درویغ خبره نه درویغ ځینې خبره درویغ په شرک نه دی ورستی دی نه دا لوی عظیم ګناه دی نبی علیه السلام دا لوی لوی ګناهونه و اصحاب ته بیانول بیا داسې څنګ لګولی و چې کله پدار خبره روغای وقول الزور د درویغ خبره دا عظیم گناه دی وقول الزور درویغ عظیم گناه دی دا خبره یې بار بار کرا څنګه لګولای و دغسې چک چک کښېنوست او بیا
دا خبره یې دمره بار بار کړه چې د درویغ خبر عظیم ګناه دی، درویغ خبر عظیم ګناه دی، درویغ عظیم ګناه دی. چې ځینې اصحاب وایي چې موږ په ذهن کې دا ستی روغ را چې یاره نبي علیه السلام ستی دا خبره بس کړی ځکه چې دمره ډېره په جوش انداز باندې یې وکړه. نو دا د نبی علیه السلام خبره و دلته یې کسی چې خدای پاک وایي چې د بتونې د پلیتۍ نه واجتنبوا الرجس من الاوثان، د بتونې د پلیتۍ نه ځون بچ کړئ. دوام واجتنبوا ځون بچ کړئ قول الزور، د درویغې خبرې نه. هر هغه خبره چې 100% حقیقت نه وي، صحیح نه وي، درست نه وي، حقه خبره نه وي، دا غونډې درویغې خبرې دي. چې څومره باطلې خبرې دي چې خدای نه جایزې بولي، هغه خبره چې څوک په خوله کول یا په عقیده وي، دا غونډ درویغ دي. په دا درویغ کې د خدای سره چې خدای شریک شته درویغ دي. د خدای نه سوا بل څوک چاته زمن ورکولی شي، له دولت ورکولی شي، درویغ دی غونډ. دا د یو خدای خبره ده. له د نبی علیه السلام متعلق چې دا پیغمبر نه دی، درویغ دی. له د قرآن متعلق خبره چې دا حق کتاب نه دی، دا درویغ دی. له ویو نارو حرام شي ته وایي چې دا راودي موته، دا درویغ دی. ویو فرض شي ته ضروري شي ته وایي د دین چې هغه دا دمره ضروري کیسه نه ده، دا غونډ درویغ دی. په دغې نمبر یوه مسله وي چې تو ته صحیح معلومه نه ده، ته د ګډېنه کې دا درویغ دی، دا عظیم ګناه دی. په دغې قسم یوه ګواهي وي ته په چا کې او صحیح په هغه نمبر نه وي، دا درویغ دی. په دغه خرید فروخت کښې یو شی اتونه یې په ګرون نرخ غوښتی نه دی، سوداګر دی راغی، ته ورته وایې چې سړی اوس یې په راشدې او شی په دا نه خو زیاتی اوس سړي مطالبه یې کوله په نه مې ورکوه او تو ته د دا سوا نه چې درکولې یا دې د څونه جوړ کړی و چې ته بیا مطابلي وکړه، دا غونډ درویغ هم دي او چې ځونه جوړ کړي، دا دوکه هم ده. په دې نکو په دا نه عارضې کې لمینځو هم نه کو، رزیو هم نه نسي، خاوند سره یو دیولی نه راولی. خدا دا په میاشت کې چې یو ورکېږي دا ته په اردو کې ماهواری وایي، په عربي کې حیض ورته وایي، امشتوس په پښتو کې چې هغه جمعې مې ګرموزې شوي دي، بیا یې لمینځ کاږو شوی دی. دا د 3 ورځې نه وخوړه تر لسې ورځې پورې وي. په لسې ورځې نه وروې چې وریږي بیا دا ماهواري نه ده، حیض نه دی. په مخو په رسم عریض باندې ښځینه غسل کو، بیا پاڼې اورستې رژیو هم نشي، اگر که د دې نه هغه بلموزي وینه څه شی جاري وي هم رژیو نشي، او لمانځي نه وکړو، زیوت نه زیوت و هر لمونځه تاو اودس کو. دا د شی دی چې د آدم علیه السلام د وخت نه وخوړه د ښځینه. په طبیعت کې خدای پاک دا لیکلی دی د نبي علیه السلام په وخت کې داسې ښځینه هم وې په رژې په اعتکاف کې چې یو وخت وې دا بلموزي دا شیونه درېدل نه، داسې د عبادت دپاره داس دوی چګه یو ګاز چوره د مځکې نه چګه سوله جوړه وه، په هغوندو ښځینه نسته وه، نفلونه وې کړل، د لوندې تور ورته یې شو. هغه د هغې ښځینه نه و بلموزي دغه سرونه وه، ټول ته و کیزه وره کېده، ټول ځنې ډک شه، لمینځ وې بیا هم که. نو چې په لاس ورځې نه وړېږي هر لمونځه ته و اودس کو. بیا دغه وخت کښې هر لمونځه وخت تنه د لمونځه وخت مثال یې ماسپښین د زوال وشه اودس یې وکړ، دا اودس یې چې نوره د اودسي نوي ورجوړه شوې، دا د دې د بادۍ نه که دا بلموزي راونه وي نه جمعه په بلموزیږي، نه دا اودس په موتی چې تر څوک را مازدیګر نه وي راوشوی.
دا 2 غنټې یا 2 نیمې 3 غنټې وخت دی هغه اودسه باندې لمانځي نه کو تلاوتي نه کو قضایي روړي څه شی کو جمعه یې نو د بالمزاغه جمعه دی چې کله وخت ووځي د ماسپښین د مازدیګر وخت وي بیا اودس نه وای کو نور کیسه دا چې په لاس ورځې وریږي که بالمزي وي ها رژیو نشي کیسه مې دا درته کړه چې د څیرې په تصدیق کې ښځینادو په لاس ورځې خیرې پیرا شوي دي رژې نیولې دي په دا اوس رژه کښې 2 رژې نیولې هغه دو صفا واپو کوه درېیم عرض د رژه نیولې دو په درېیم عرض کې دې ته بیا وینه راغلېدو بیا بله ښځینانه سره پرې خبرېږي او په مخ ورته قاضي هم جوړه شوې دو ورته مفتي هم جوړه شوې دو چې دا خو دې خورې نه شي رژه موته که رژه رژه یې پرې موته کړې دو بیا یې مونه پوښتنه وکړه ورته مې چې وچې شپې ته به وغوښتې نه د دغې نه دې قاضي ته جوړ کړو د دغې نه دې مفتي ته جوړ کړه د خدای په کار کړه البته که د مدرسې نه چا یوې جلکۍ د مولیتوب سند وخستی وي یغې نه پوښتنه کړې وای آیا نیمه که په مسله کې غلطه شوې وای ورته ویلي یې وای چې موته کار رژه دې نه شي بیا موته کړې وای یوه رژه پرې وغوښته ځکه چې د یوې عالمې نه یې پوښتنه وکړه عالم له عالمه دا خدای خو نه دی غلطېږي د شریعت حکم دا دی چې یوه پرې وغوښته خو چې ته د عالمې نه پوښتنه نه کړې ته د یوه عالم نه پوښتنه نه کړې ته د یوې جاهلې نه پوښتنه وکړې له د جاهل سړي نه پوښتنه وکړې هغو ته ووایي چې رضا موته که په هغو دې شپېته ووایي بیا د دغې نه دا غلطیات جوړه شوې چې وارې چا ته وویل چې ګوره د ښځینه دپاره تېرمې درته ویلي دي چې رضا یې نیولې دو یعنې ما دا په میاشت کې چې کومه دا بیماري ورځریني حیض ورځریني یا ماهواري ورځریني دا ورته روغله فرض کړې که مازدیګر چین چې ورته روغله هم په مخ یې رضا موته شوه او په خپله دی په مخ موته وي خواړوک دا هم کو څوک دا هم کو پای باندې شپېته نه پرې ووایي دا ولې وي چې په لاس ورځې نه اوښتې وي بیا نیولې وي بیا موته کو آدو په دغې نمبر د 40 وړه یوه ښځینه دو اولاد یې اوس څوک په 100 شپېتو کېږي څوک په 10 څوک په 40 په 40 نه وروړې 40 شپې تېره شوې دي په ووښته د رمضان رضا دو رضا یې نیولې دو بیا که دې ته وینه وغوړه دا رضا نه موته وي رضا یې شي لمانځي نه او هر کو هر منځه ته اودس کو په دغه ټیم کښې د مېړه سره یوځېولی هم دا هغه 40 نه دو دا اس داسې وینه دو لکه د سړي د پزې نه چې وینه بهېږي خبره مې دا درته کړه وقول الزور خدای پاک وایي چې زور مات کړئ د درویغې خبرې نه بیا په دا درویغ کې دا چې سم مسله نه ده درته معلومه ته ورته ووایې په درویغه چې دا مسله دا شو یا مې د ملونه داسې اورېدلې د ملونه دې اورېدلې نه وي د یوه مینه دې اورېدلې وي ملو حق ته ویل شي چې د مدرسې نه یې سند وخستی وي پیرا سبق یې ویلی وي د دورې حدیث یې ویلي وي دغته ملو ویل شي که دغه چې یو سړی دینداره وي که ډېره جینه کو سره جینه کو یا تبلیغینه عمر یې ورکړی وي د عالمونو سره نسبي دغته ملون نشي ویو د دغ په خوله باندې ته چې کله پوښتنه کې د مسالې درته ویې کړه غلطه یې درته وکړه دی خو ګنهګور دی ته هم ګنهګور یې دا دا مطلب دی لکه یو سړی ډاکټر نه دی اس سړی دی شیور سړی دی وخت یې تېر کړی دی د ډاکټرونو سړی نیمه ورشه ورته څمله چې موږ خو پنډیسایز دی په ناس مېدار دی ته مې پرېشن وکړه هغه د خدای ظالم شوړه در سر وخلي ځت پتې وچوي خو بل ورته وایي چې ته د خدای په کار کار یې په دا یې پرېشن کړ د خدای د دین مسله وي اوس ګپ ځنې جوړ کړی دی چړېپانینه دي عالمون دي په کور کې عالمون ښه د منصبو شته دی ته دغه خدای کلمین کړی چې ته د یوه عالم سړي نه د سند یافته سړي نه پوښتنه نه کړي او دغسې کور کې بهرحال په قول زور پورې خبره درته کړه واجتنبوا ذنوب بچ کئ قول الزور
د درویغ خبرینا خنفاء داسې جوړ شئ چې وڅوم د خدای ملګرتیا نیولې وي زړي نام د خدای لوري په خپل لوري باندې وي نه د بادشاه لوري خیال وي نه د ګادا نه د پلور نه د ورور نه د پاچه نه د قوم نه د خپل په حقه خبره کې وڅ چې زړه د الله په لوري ته وي داسې جوړ شئ غیر مشرکین به د خدای سره هیڅوک شریک مه ګڼئ بچون هم سره شریک کوئ مړه پیغمبرون هم د خدای سره مه شریک کوئ ژوندي هم د خدای سره شریکون مه جوړوئ چې حقه خبره وشي ته د پاچۍ په لوري شي د خدای لوری پرېږدې حقه خبره وشي ته د زورور په لوري شي کمزوري حقه خبره پرېږدې حقه خبره وشي ته د بادشاه په لوري شي یا د بل سړي خبره پرېږدې حقه خبره وشي ته د خپل قوم په لوري ودرېږې حقه پرېږدې خدای پاک وایي چې داسې مه کوئ خنفاء د خدای طرف ته وګرځېږئ حنیف اته خنفاء اته چې د خدای د لارې نه سوا د حق خبرې نه بغیر د نورې د غونډې نه یې زړون کش کړی وي وچ د خدای ویل د رسول ویل وچ په دا باندې مضبوط ویلو وي درته حنیف یې نو خدای پاک وایي چې داسې جوړ شئ د مو سره څوک شریک مه جوړوئ چې زه درته کمزوری معلوم شم بیا چې د خدای خبره پرېږده دا راغلې وي پلونکی خفه کېږي پلونکی خفه کېږي لږه مسله پرېږده د پلونکی ګټادو د پلونکی ګټادو خدای پاک وایي چې مو سره ما ژوندي شریکون جوړوئ ما بتون شریکون کوئ ما د مو سره بچیون شریکون کوئ ما د مو سره خپل ځای ورور کومینه شریکون کوئ وچ دمو پر یار بوده ټینګ ودرېږئ ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړه د الله تعالی سره د خدای سره یې شریک په عقیده کې جوړ کړ فکأنما اصل کې یوه خبره باندې چې پوه شئ دا د خدای یوولی دا دومره لوی عزتمن مقام دی د خدای په دربار کې لکه اسماني نه په دومره څږ مرتبه چې یو سړی وي دا د خدای سره شریک جوړول په عقیده کې بدتای مردای ژوندی دی چې دا کورینه د خدای نه بغیر دا کړی شي دا دومره د لوند هغه ذلیل مقام دی د خدای په دربار کې چې په دا نه بېعزته د لوند بل مقام شته د دغې مثال د سړی په ذهن کې کښېنولی دی پوره خدای پاک دا وایي چې یو مؤمن دی په دغه چږه مرتبه دی لکه پوس اسمون بیا یې شرک شریک د دغه مثال دا شو لکه چې د اسمون نه ولوېده بیا خو یې په دا لیارې کې مرغون چې کیم دی بټۍ بټۍ کو بیا یې هاو ولوی ګړنګي راته اوسوي چې نوم نښان یې ورکشي دا د شرک وله داسې ذلیله خبره ده دا مثال خدای بیانوي ومن یشرک بالله چا چې شرک وکړه د الله تعالی سره د دغه مثال داستی فکأنما لکه چې دا سړی خر من السماء ولوېده د اسمون نه بیا د مځکې ته رسېدل نه مخته فتخطفوه الطیر سرا وویشی کوي پادالیا سرا وشی کوي مرغون په هوا کې لکه دا مثال دی او تهوی به الریح یا یې وغورځوي هوا فی مکان سحیق په داسې ژورې کندې او په داسې لوړې ژورې کې چې ډېرې لوندې ژورې وي نو دا د شرک داسې یو د زون د لوی مقام نه د خدای په دربار کې لوندې غورځول دي ذالک دا خو دا مسئلې دا حکمي نه دي چې دا څو ورولېدل د چا دا په زړه کې ورتله چې ښه دا خو ټیک شوه اوس چې موږ د بیت الله قدر کړي یا د بیت الله ته سجده لګوي یا د حجر اسود یا په
حرم کې د خدای داغه میش قربانی کی لیا صفا مروه دا خو د خدای نه غیر شی نه دي دا خو شرک نوي پروردگار عالم د دغه خبرې چې په زړه کې چا ویل شي د رد کول د پوره خدای پاک دا وی چې نه دا د بیت الله قدر زکات قدر دی چې دا د خدای شی دی کله حرام دی خو زکات قدر دی چې دا کله حرم شریف ته که صفا مروه دا عرفات مینا چې دا قدر یې څوک کو ځکه کو چې مور ته ویلي دي چې قدر یې کوي نو دا په حقیقت کې د مو د خبرې قدر دی دا د مو قدر دی د مو عزت دی د مو احترام دی دا شرک نه دی بلکې دا خو د توحید او د خدای سره د زړه د چا چې مینه وي نو اخ په زړه کې د خدای خبره چې دا طواف کا داس کا پای دمره مینه عقیده یقین وي چې د خدای خبره په دوی کوي په حقیقت کې دا د خدای د محبت علامې دي دا چې تاسو کو ومن يعظم چا چې تعظیم وکړ لوی وګڼله په زړه کې شعائر الله دغه نشانې د دین د خدای چې پاک شدا تیر ونشه مو بیان درته وکړو د دغه قدر عزت یې کوم دا شرک نه دی فإنها دیو عالم تو قدر عزت کې دا په دا وجه باندې نه دی چې دا پلونای دی دا د پلونی ځای دی دا په دا وجه چې د خدای د دین علم او هغه په حق بیانوي نو دا په حقیقت کې د خدای عزت دی د خدای اکرام دی دا چې د بیت الله اجون چې استدینی مقطعه چوک څنګه ورته یي خو چې کله د اجولا کیسه شي د دمارې ورته کا دا د وزن غوړه او دا کا عزت یې کا دا د دغه وجنه نه چې دا سړی پلونکای دی بلکې د دغه وجنه چې نن دا د خدای کور ته راوندی نو په اواجه یې قدر عزت دی دا په حقیقت کې د خدای عزت دی د خدای مینه دو خدای پاک وایي ومن یعظم چا چې تعظیم وکړ پزرکی عزت و ادب و سطر شعائر الله اب نشانی دی دین دی خدای دی هر شایی چی پاپور سریتا خدای یو دیجی یا پاسر خدای پیزوندشی فإنها دی شکا دا تعظیم دا شرک ندائی بلکه من تقوى القلوب اد زړه ولا تقوا دو چې د خپل شي د الله تعالی مینادو صرف دې مینادو چې کوم خدای ویلي چې دا سکي د پاغه باندې د پتان ونستي ځون په لګای کوي خو یې چې دا نو وکړي دا د خدای احترام دی دا شرک نه دی دغه شرکین د خدای و دلبار تا یا د خدای چې څورا دا مولینا یې پیدا کړی دي انسانونه د فائدې د پورا خدای پاکي چې دا کایش دي کاوم شدي کاوزین یې دي دا به د توس د فائدې د پورا پیدا کړی دي هر قسم فائدہ زنه وخلې د سعودي دغه نه مستوي تروي غړي وي تشایوي قرار مرګي وي تشایونه جوړیږي یا دغه هغه واره وسغونی چې دغه نه تاسو راشي نه جوړوي بیا دغه هغه چې کله یا ولکه هغه شی دا شي نه پلی شي څو راشي نه جوړیږي دغه بیا څرمنه دغه نه څو راشي نه جوړیږي اگر ته مسلمان خو عموما مودې تاویل دي چې کېندای دې چې نه پیدا نشي وخستای دا میشتو زیتا څرمنه چې څه شي کې نه دغه نه کوړه څورا قیمتي شي نه جوړیږي په دغه لامبر د غو د مشي دي شونه دا فائدې دي بورینا په اورا په شون باندې او قسم سودې د نه لوسا نور فائدې خو تر هغه پیری دي چې ترڅو ګره د دانو نوی پکړای چې را دا د خدای د رضا د پورا زور مکاتا حرم ته دی ورته د خدای د پورا ولاو چې کله دانو په وشي دا ته دی هدیاوی
لذاتا بودناویی پانه اورستی بطوس ده اغنا دنیاوی فیدا نشی وخستای پدام بیا صرف آغا ده دین ولا فیدا دو یشت راون کرائی دای چهرچ آغا جی دست جیتا نوی رسدلائی چستی ده پخشی نشیتلائی تسواری جیونا پدرگی قسم چکیم جناور ده ده یید ده قربانی ده پورا چه داوارو لاوا وده کرل آغودو ننگادو لیا مشادو ننگادو لیا وزادو کچر ده آغا وشا خوارال پکور که ورکول خو بیا خود دغه سودا چې تول وشي تو تا راودي کچره دا جنوار په غره څوړه بیا دا چې کله ته په کور کې وشي دا سودې تو تا ندي جایز بیا مسکینون تا ورکوي خیریت کوي وي هغه کوشش وکړه چې وغولیان ته سړی به ورغا کېږي چې دغه سره اسوده په وشي امیر لاس ناپیا خالتای شدینا کلا غول ویشی بیایی چوکی دیگه تایی چی پا متیازوی تشاوی بیدی وینزل ده پورا چوک ده تشی ده پورا بر وخلی ساره با بی ساره با وروچه تاوی ده ساره بی سارا او غلیان ستار غلی شوده ها پا تشکاوی کامیجی پا دارز بندنا اینده ده پورا یه شوده کامیجی پا آغا وقت شید یا تمام ونده با داسې نه چې دمره تاودې وي چې غلیان دې په وسوځي داسې چې تمنې غوندې وي دا به غلیان تاپوس ور وچاوي اپوسو د یې هر ټیک کېږي او په ټیک شی یې ډېر زر ووځي دمره خو توس لیدلي وي دا واریکي ورکي چې وایي چې متیاز یې باندې بیا ورته وایي چې په تمنې به کې کښېنوئ ا دې تمنې دې سره ننه واشل فورا خلوص شي اس متیاز وکړو نور کیسا دا چې کله هغه د قربانۍ دپاره د جناور وکړم په کور یې سوتې خاص خواروک په غره نه وي دا خو چې ولوشي د هغې خاص د غوښه د بویي په بدل کې تو تاسو ده راوځي خو چې کله دا په غره سري بیا د دغې سوده او تو ته نه دي راو خیریت کوي وي دغه دپاره کتابونه دا هلیکي چې د دغه ننګ مور وغلیان ته دا سارې به ورچتاوي ګایز ویږه دغې سره یې پی وچ شي د هغو وچه شي سپي ولوېسل نه شي کیسه مې په دا پورې درته وکړه چې موږ په دا تلوانۍ ښځې ووښتي د پلوه چې وغلیان ته او مول ته هغه یې به ورچتاوي یا یې غلیان ژوندي په سارې به سامې تاندي جوناور وڅکو اسمی جوتای دا خبره درته وکړه پروردگار عالم فرمی لکم د پورا د توسه ای انسانونی فیها پدغا جوناور کې پدا چکی میں هدیه لیا قربانی توس پہ کئی پدا جوناور کې ها د توس د پورا منافع دیر نافع فائدې دي خدا نافع فائدې د توس د پورا دی الی اجل مسمى تر یو مقرر وخت پورې مقرر وخت چې تر څو پورې دی داغه ژغ نوي پې کړی چې هغه چې پوره د مکه ته د قربانۍ کولو دپاره راون کړی نه وي تیار کړی د نه وي هغه پوره خو فایده واخیستی شي چې بیا کله حاجي مکه ته درېني یشتی بیا وزامول دي چې دا زه بیا یې ورته یې ذبحه کوو بیا په دغه وخت کښې ته دنیاوي فایده د دغې نه نشي واخیستلی نه یې وړی دستي کچه یلی شي چې خپله یې خرڅ کړي نه یې پابندي که د سوارلي وي ته سوارېدی شي نه د هغې سوده استعمالولی شي د دین سوق دی په دغې نمبر د قربانۍ ول څه چې یو د عید د قربانۍ دپاره وي هغه وړی یې نشي ځینې ته سکشتی سکولی یې نشي چې هغه د وړی وي زه خرڅ کړه بلکې که چېرې غو وي یا غوڅکای وي یا بل څه شی وي لاس وي پې یا کاته وي پې یا پړی وي مسله دا دو چې هغه د کاته پړی اوې خیریت کوي خپل یې نشي استعمالولی پروردګار عالم فرمي ثم محلها بیا د دغې د قربانۍ د چې په حرم شریف کې اړولولې دپاره کیم ځناور تیار شي بیا د دغې هغه د وررسولې ځوی الی البیت العتیق
وهغا کوټه او د هغې کوټې سره ګرده ورده مځکه زمین حرم هغه دو داسې کوټه عتیق چې د غار زړور د هغې ظلم زیاتینه خدای ازوده محفوظه ساتلې دو و کوټه ته ویروالی دلته نوم یې څه کوټه خو د دغې کوټې سره بیت الله د دغې سره په یوه لوري 12 میله په بل لوري په 4 طرفه مځکه ته زمین حرم ویایي د هغې ټولې مځکې یا د مکې سره جماعت ته مسجد حرم یې بولي لکه د هغې چې کوم حکم دی دغه د دغې ټولې مځکې حکم دی نو په کې دننه که په مینا کې وه که په دا حدود کې دننه په مکه کې وه په بلجي کې وه چېرته وي چې دا حدود ته ورګاډ شئ بیا یې وروسته توس الولوئ بیا الولولئ بیا د حجونې دپاره خپله رزدو چې د عید د میاشتې لسم پوته شوه دا چې دا د ځناورې د قربانۍ چې دا یو عبادت دی دا صرف د نبی علیه السلام امته د توس دپاره نه دی په توس نه تېر اول امتي نقشې د عبادت دا خبره چې کوم ځناور ته روح خدای ورکړی دی ډېر وینه تیاول ذبحه کول صرف د الله دپاره دا د خدای د رضا وله خبره ده ګورئ دا غوږ عبادتونه داسې دي چې عقل کله د عقل ورسره وي افسار کې خلاصېږي امیشتوس په دغه رواجونه کښې په دا قبایل کې څوک د چا نه ګیلهمن شي په منځ کې شاخال یا زیاړه یا ارزا برزا لږ ډېر خو یو سړی ګیلهمن شي د هغه د براورتوب د ګیلهمنولي د ورکولې دپاره په رواجونه کې دا دو چې هره ورشه ننوت یې وکړه پسه ورواله بیا په دا پسه کې هغه ویرې والي بیا سړی لیا خو پسه بخش کو لیا بیا ورته چې حکیم ولمونه وي الول یې کو اته د هغې نه ځون نه بل څوک ورسره الول کو چې ګیله غونډه ختم شي چې په ننوت یې راغلل دا د خدای دربار ته چې کله سړی راون شي توبه وکوژي معافی غواړي ورسره یې یېش راوندی زادو میږدو غودو مشهدو یا یې ډېر راوندي ننوت یې دو دا د خدای نو دا د خدای ننوت یې چې کله ورته ته د خدای دپاره لول کې دا ننوت یې خدای پاک قبلوي خدای پاک وایي چې دا ننوت یې صرف د توس دپاره جواز نه دی د تېرې امتې دپاره مې هم دا د ننوت یې د قربانۍ وله کیسه مقرره کړې دو ولکل امت و د پاره د هر امت په توسنه مخته جعلنا مقرر کړی دی منسکن دا قرباني چې د مو په نوم یې بیا کوي خو چې کله یې د مو په نوم کوي د مو سره څوک شریک کوئ نه لیذکر اسم الله چې تاسې یادوئ نوم د الله علا ما په هغه ځناور حیوانات باندې رزقهم چې مو دوی ته ورکړی دی و دوی ته خدای پاک من بهیمة الانعام دا حیواناتو څلور پشي چې دا صرف د مو په نوم باندې بیا تاسې الولوی دا د مو ننوتې شوه که په دا ننوت کې کوم بل ارګاټ کړ بیا درته وایي چې ورته دی بل دی وغواړه چې دا څه شی دی غوښتل لرې شیان مې دربار نه فالهکم اله دې تاسې خدای دې تاسې د دغې نه عملیمه کوي چې تېر ټول امتونه ته دا ویلي شوي دي پیغمبرونو یې طرف نه چې را د قربانۍ ورپسه یا د قربانۍ جنوار دا ننوت یې دو په دا باندې صرف د الله نوم وي د الله د رضا دپاره وي بل شریک ونه وي د دغې نه توس معلومه کوي چې د توس د ټول خلک د ټول امتې فالهکم اله د توسې خدای د توسې اله واحد یک یو خدای دی فله پس دا خدای لرا اسلمو تستسلیم شئ و دقا د حکم ته تاکشر دی و بیا نبی علیه السلام ته خدای وی وبشر المخبتین و تزای ورکا هغه خلق ته چا صرف الله تعالی ته عاجزي کو
دا قربانی دا عجیزی دو چه پر نووتی چاہتا ورسی پا دنیا کی وینی چه دا نووتی یو چه ساری دو یو عجیزی دو سجدی لگاوی خدای تا دا خدای حکم هر پا جوی کوی دا د خدای امر منل دی عجیزی دو د خدای پاک نبی علیہ السلام تاوی چې دا عجزی کوین کی خلق تا زرائی ورکا د مود رضا د عجزی کوین کی خلق خدای پاک مختانور صفتینا بیانوی الذین دا عجزی کوین کی خلق حقا خلق تای اذا ذکر اللہ چکلا ودتا د خدای نوم یت شي د خدای حکم یت شي چې خدای داس ویلی دی یا داس ویلی دی یا د خدای دا خبره دو یا دا خبره دو وجلت قلوبهم د خدای د غلو عظمتنا د هغه د مخالفت کړل نه نه د دې نه وډور شي چې دا لوی خدای خبره او څه دی ویل نه مانو د دغه مخالف کورو بیا څه ویل کو نو د خدای د لوی په وجه باندې یو دور داشوی لکه سړی د ویزنی زنه وډور شي یا زړای دای زنه وډور شي یا سپای دای زنه وډور شي دا دور نه دا چې دا لوی عظیم خدای چې هغه د مسره داسې ګړې کړې دي بیا نن د خدای دا حکم دی زه دا څنګه نه مانم دغه د خدای د حکم د مخالفت کړل نه یې زړه وډور شي د خدای د غلوی عظمت نه یې په زړه کې دا دور وشي چې دا خدای چې دمونه ناراضه نشي یو علامه د عجزی کوین کې دا دوامه والصابرین عجزی کوین کې خلق هغه دی چې صبر کوین کې دی علی ما په هغه مصیبتونه باندې اصابهم چې دیتا د خدای په لار کې ورسیږي خبره د حجرونه دو په وخت کې د اجونه د کورا په دغه نمبر نه بچی ناوی نریلی ناوی ناوی جوزی ناوی نیر کنجشن کامری وی پخشی پیشون تاگو او د خوارو شوک ستری انتظامات در پتک سفر کې خامخا سریتا ستری تکلیف ورسیږي روغ شي رنځیر شي نو خدای پاکوي چې یو چې په دا سفر کې هغه صبر کوین کې وي که تکلیف ورسیږي خو د یوه محبوب په لار کې ورسېده په دا باندې هغه د صبر وي او په داسې ورده سفر کې کله لمونځ د سړي نه بې وخته دی چې ماشي د دغې تاکید خدای کو والمقیم الصلات او هغه خلک دي مخبتین عجزی کوونکي چې په صحیح طریقه په خپل وخت نه کول منځونه او دا د حج په لار کې خامخا پیسې لګېږي خرڅ شي ومما وهغه رزقناهم چې موږ یې ته ورکړي دي ينفقون خرڅ کوي د مور د رضا دپاره خدا په حج پورې خاص نه دو تر قیامته پورې هغه د دین خبره چې خالص د الله دپاره وي په دا کې که تکلیف وي سړی یې صبر پرې کوو په دا کې ستړي استعماله وي لمانځي نه او قضو کوي نه بې وخته کوي وي نه په دا سلسله کې که د پیسې د خرڅ کېدلې وړه خبره ورسره د خدای د رضا دپاره دا سړی کو اوس مخته خو بیان د دغه و چې د خدای شعائر ټیم کې راغی اچھا چې ټیم کې راغی بیا چلو ټیک تو آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین پروردگارا د قرآن کریم علمنا د مجدچولې په نصیب وګرځوي خدای دې په هغه باندې نیز عمل کوونکي وګرځوي الہ العالمین کینې خلک د حج داخلي کړي دي منظري شوي دو خدایه دا سره د کبیر حج بیا په خیر خیریت په روغ کورینه روغ وطنینه واپس ورسوي خدای په د سفر کې چې دی کیم
قول داو ستری استمنه و که خدای اغای هر شای تخپل دلبار کی کبیر وگرزوی خدای هر خالق چه ده حج در خسینه منجر شوی ندی پروردگاره ده خپل هر شای مختکری دی مساله دادو چه ده حج صوب آتا ورسید خو خدای پاکاتا ده پیرا کامل مکمل حج صوبی ناور کی الہ العالمین هر خالق چه ده حج زرق شي شوق تای د نبی علیہ السلام دربار لیدل لمکه معظمه خو وستکتی نشتا شتینای دننا پزینه کی شوق تای تا دننا زرطا خبری خدای آغا خلق تا دست سببینا جور کی چه دا د حج مبارک و د نبی علیہ السلام د روزی دا زیورتینا پزون کی پصحت کی وکو الہ العالمین پدا علاقہ کی تا امن و امان قائم و دائم و سوتی خدای چه چوک دے امن دے پورا کوشش کو پروردگارا کاغا حکومت وی کاغا عوام وی کا مشر وی کا کشر وی پروردگارا چه دے امن دے پورا کوشش کو خدای تا دے ہمیں خلقی سار مولی ذات اولاد دولات ہمیشہ پر امن کی وسوتی خدای چوک چه بدامنی کوشش کو پروردگارا تید اکثری آغا خلا زبا بے تاثیرہ کی الہ العالمین تید آغا دے بدامنی چه منصوبی پلانی نا جوڑاوی خدای دے غیبی قوت سرائی آولنا کاما وگرزوی پروردگارا تا چه چا مریضون وی مریضون تا شفا ورکی خدای چا دے حجتی دے پورا دو غشتیوی حجتینا دے تولی دے خیر پیرا وگرزوی الہ العالمین میسو پر سفر کې د څه مشکلات سره مخامخ وي چرایي وي نه پکې کامیاب کیږي خدای د قرآن کریم په برکت ته کامیابی په نصیب کې دې د امر کې الہ العالمین په تعلیمینا کې لپاره مختلف شعبې کې چې کوم نوجوانون ورکی جنکای چوک ها د دین و د دنیا د خیر و د فائدې د پورا په مختلف شعبې کې لګیا دي پروردګارا صحیح نیتونه هم صالح وګرځوي خدای ته کامیابی په نصیب کې به د مرګ د پورا د دین د دنیا د نفع د خیر سبب وګرځوي الہ العالمین دغه دارالعلوم سره چې په څه شکل کې امدادینا کو خدای د غیب د خزانه دروازې ورخلاصې کې غونډې نیمګړې د خیر پیرا وګرځوي په ژوندي باندې د رحمت نظر وکړي مردګونه مغفرت په نصیب کې الہ العالمین د هر ضرر نه د ټول حفاظت وکړي